د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې موندل شوی قدرتي ګیس او تیلو دی د ځای خلکو حق ومنل شي او غوښتنه کوي چې حکومت ته په دې کې دوی ته په نوکرو د خرڅولو یا رایلټي په پیسو کې برخه ورکړي. د روانې جون د میاشتې په لومړۍ نیټه ماړی پټرولیم کمپنۍ دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې د تیل او ګیس نږدې 4,915 میټره ژوره ذخیره پیدا کړې ده. کمپنۍ په خپل ویبپاڼه ویلي وو چې له هغې سیمې څخه هره ورځ 15 میلیونه مکعب فوټه ګیس ایستل کیدی شي چې د پاکستان د ګیس د ضرورت 15% برخه به پوره کړي. د ملک وزیر اعظم محمد شهباز شریف هم د زیارت پرواز اړوند د چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په دې وروستو کې موندل شوو ذخیرو څخه د عامو خلکو ته د ګیس رسایي یقیني کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي عیدالرحمن وایي چې دوی پیدا شوي د جنګونو سره مخ دي. هغه وویل چې دوی سره په پوله کارک ضلع کې ګیس او تیل پیدا کیږي. دغه تیل په سلګونو کیلومتره لري د پنجاب لاهور ښار او پنجاب صوبې نورو سیمو ته غځول شوي، خو په خپله د کرک خلک د ګیس دپاره په سړکونو احتجاجي مظاهرې کوي. هغه وویل چې دوی ته یوازې جنګونه ور په غاړه کړي شوي، خو د دوی د وسایلو نه پنجاب ګټه اخلي او دوی ته پکې برخه نه ورکړل کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې قدرتي ګیس او تیلو دی د شمالي وزیرستان حق ومنل شي او غوښتنه یې وکړه چې د خلکو کورونو ته ګیس رسولو دوی ته نوکریانو ورکولو سره دی په ضلع کې د ماشومانو دپاره تعلیمي ادارې بهترین اسپتالونه او کارخانې جوړل کړل شي. یو بل تن ملک افتخار داول وویل چې شمالي وزیرستان زیات وخت د جنګونو او پوځي عملیاتو سره مخ پاتې شوی او د علاقې خلک یې په مزدورو پسې په بهر خیوادونو کې مسافرۍ کوي. هغه زیاته کړه چې بل د علاقې خلک د ضرورت دپاره ځنګلي پرې کوي چې ورسره د علاقې قدرتي ښکلا ته سخت خطر دی. هغه وویل چې د پاکستان لاین سره سم په کومو سیمو کې چې قدرتي وسایل وموندل شي تر ټولو لومړی حق پرې د هغه ځای خلکو وي چې ګټه دوی ته ورسي. د نوموړي په خبره کو د دوی حق منل کیږي، یو خو به د علاقې خلک د مسافرۍ سخت جون نه خلاص شي، بل به د علاقې ځنګلې د پرې کولو نه بچ شي. په قومي اسمبلۍ کې شمالي وزیرستان استازي او ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف یې په دې قانع کړی چې په دې ګیس د شمالي وزیرستان د خلکو حق ومنل شي. هغه وویل چې وزیر اعظم د خلکو کورونو ته ګیس ورکولو دپاره د سروې منظوري ورکړې چې په هفته 2 کې به کار پرې شروع شي. هغه زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د خلکو حق چاته نه پرېږدي او د رایلټي په شکل کې چې څومره پیسې راځي په هغه پیسو باندې به د علاقې ترقیاتي کارونه کولی شي. په صوبایي کچه چې چېرته قدرتي وسایل پیدا کیږي په هغې 10% رایلټي منل شوې ده. دې نه وړاندې پخوانۍ نیمه قبایلي سیمه بیټري سب ډیویژن چې اوس په لکي مروت ضلع کې ورګډ کړی شوی دی. په دې وروستو کې دغلته هم ګیس او تیل موندل شوي او بیا د دغه سیمې خلکو هم احتجاجي مظاهرې کړې وې چې د دوی حقوق بل چاته ورکړل کیږي او د دوی حق پرې نه منل کیږي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.